ورحمت الله وبرکاته. کاکلب ملګرو سره را پیدا کړي مونږ دا خبره کړې و چې یو شیز نه بدله کله جوړیږي. په دې مونږ خبره کړې و چې اهل الحدیث ډله نه ده جی، کډله شنو حق ډله ده، حق تنظیم نه دی د مؤمنانو مسلمانانو او د جماعت المسلمین او د جماعت المؤمنین د جماعت المخلصین اصل مصداق اهل الحدیث دی. څنګه طریقه دا سه د چې دا یو ډیره ښه نقطه دی کې یاد ساته، ډله هغې ته وایي ګمراه ډله، یعنی بدعت او تنظیمو چې د خپل اصل نه جدا شي، قرآن او حدیث نه جدا شي، یو امام پسې روان شي لکه امام ابو حنیفه، قرآن او حدیث نه جدا شي امام ابو منصور ماتوریدی بس روان شي. آیا اهل الحدیثو کې دا دوه خبرې شته؟ امیر مقرر شي، نائب امیر مقرر شي. آیا اهل حدیثو کې امیر او نائب امیر شته؟ خزانچی مقرر شي، رکنیت پارم مقرر شي، جنډه مقرر شي، ولا او برا او دوسته او دشمنه د پر اصول مقرر شي، عہدے تقسیم شي. ټول ډلو تنظیمونو کې دا ترتیبات شته. آیا اهل الحدیثو کې دا شته؟ خپل اصل نه اهل حدیثو اصل د قرآن او حدیث، چا د قرآن او د حدیث د اصل نه انحراف کړی دی په تقلید سره. څنګه کړی دی نو دا اوس مناظره ما ورته نه کوو، خبره کوو، هغه بیا مناظره کې پته لګي چې څنګه کړی دی. عقیده کې تری دی ابو منصور ماتوریدی پسې، دې ته اوس تنظیم وایي، ډله وایي، ګمراهي وایي. په تصوف کې تللی دي نقشبندیت او چشتیت او سروردیت او خضریت پسې، بیا په ترجمانه او تشریحاتو کې تللی دي علماء دیوبند پسې، په هغې کې بیا حیات دی، ممات دی، شیخ طاهر دی، شیخ نانوتي دی. مړه به ستړی به شي، ستړی اوس خو ورسېدی که نه. اهل الحدیث د قرآن او د حدیث تابعدارو ته وایي، اهل سنت والجماعت ته وایي، او اهل الحدیث دا مطلب مسلمانانو ته وایي. اهل الحدیث لفظ هم ضرور نه دی، خو د صحابو او د سلفونه دا لفظ را روان دی چې اهل حق ته، محدثینو ته اصحاب الحدیث او اهل الحدیث ټکي ویلې شوی دی. ډلې نوي، تنظیمونه نو، جنډې نوي، پارټۍ نوي، امیر نو، نائب امیر نو، خزانچی نو، حنفیت نو، ماتوریدیت نو، جمعیت نو، اشاعت نو، جماعت اسلامی نو، او اهل الحدیث ټکي وو. دا ډله وه. ځکه وایو چې دا ډله او تنظیم نه ده، او که ډله شي نو په مقابله د اهل بدعو کې اهل حدیث دي، په مقابله د قدریه او معتزلو کې اهل الحدیث دي. نو دا د اهل سنت نوم دی. انشاءالله چې په دې به پوه شوي، او په دې ما غټ کلیف کړی هم دی.